بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانان رونو خويندې به روغ جوړ یې. زما مسلمانانو رونو خويندو نن درله یوه داسې وظیفه در کوم. وظیفه د مرګ نه د حفاظت دپاره ده. په کوم ورځ چې کله هم تاسو د سحر نه دا وظیفه وکړئ نو تر د ماښامه پورې به تاسو له مرګ نه راځي، او په کوم ورځ چې تاسو د ماښامې دا وظیفه وکړئ نو تر د سحره پورې به تاسو ته مرګ نه راځي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته عاجزانه درخواست کوم که چېرې تاسو زمونږ چینل اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا ضرور سبسکرایب کې. دغه شان اسانې او مجربې وظیفې به تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي. زه تاسو ته اوس دا وظیفه وایم. وظیفه داسې ده چې کله هم تاسو دا وظیفه د سحر نه وکړئ نو تر د ماښامه پورې به تاسو ته مرګ نه راځي، د مرګ نه به تاسو محفوظه یې. او چې کله تاسو د ماښامې دا عمل وکړئ نو د سحره پورې به تاسو ته مرګ نه راځي، د مرګ نه به تاسو محفوظه یې. خو یاد ساتئ چې کله هم ستاسو مرګ برابر شي، ستاسو نیټه برابر شي، په هغه ورځ به تاسو ته د دې وظیفې تلاوت نه نصیب کیږي. نو چې کله هم تاسو ته الله جل شانه توفیق درکو او دا وظیفه تاسو وکړه سحر کې نو تر د ماښامه پورې به الله جل شانه تاسو باندې مرګ نه راولي، تاسو به د مرګ نه محفوظه یې. او که تاسو له د ماښام توفیق درکو او تاسو د ماښام دا عمل وکړو، دا وظیفه م وکړه نو تر د سحر پورې به ان شاء الله تا باندې مرګ نه راځي او الله جل شانه به تا د مرګ نه بچ کی حفاظت به دې کوي. اوس تاسو له دا وظیفه در کومه. وظیفه داسې ده د سورې توبې اخري 2 آیاتونه تاسو ته اوس دا آیاتونه ویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نو دا 2 آیاتونه دي. بس دا زمونږ د نن ورځې وظیفه وه. ان شاء الله په بله ویډیو کې بیا حاضرېږم. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.